Bismillahirrahmanirrahim. Generic BSN first semester Fundamental of Nursing subject Unit number 2 Role of nurse in healthcare. मतलब یو health care system کې یو د nurse والا س roles دي س کردار څه کوم دا ادا کوي. ابن امین سر ولا سلاید دی کې یو خبر میډیکل یونیورسيټي په دې کې څه کم objective دي پروفیشنل چې شه دا دي پروفیشن کریکټریسټکس شه دي پروفیشنل نرس ولا سر رول دا دنه علاوه کیریئر رول ولا ډیسکرپشن کمیونیکیټر ولا ډیسکرپشن ټیچر ولا کونسلر ولا ډیسکرپشن دا ټول objective په دې کې کلیر کو ټول اول پروفیشنل چې شه دا پروفیشنل a person who belong to one of the profession هر هغه کس چې هغه کم پروفیشن سره هه تعلق ساتي د تویل کېږي دغه کس ته پروفیشنل ویل کېږي پروفیشنل یو ممبر ده د پروفیشن والا or any person who earn their living from specified professional activity هر هغه کس یو پروفیشنل اکټیویټي په ترو باندې دا څوک د خپل ارنینګ کوي د تویل کېږي پروفیشنل دا کس څوک د پروفیشنل ده the term also describe the standard of education د پروفیشنل څوک دا کنه د چې ډیسکرایب کوي چې د کې دنه یو سټانډرډ اف ایجوکیشن ول خپل یو سټانډرډ دا یو معیار دا او ټریننګ دا چې دا چې کوي پریپیر کوي تیار کوي څوک هغه کس هغه پروفیشنل of the profession with a particular knowledge and skills دا یو خاص قسم ته نالج سره او تعلیم سره او سکیل سره دا څوک د پریپیر کوي necessary to perform their specific role within that profession چې هغه ماغه پروفیشن کې دنه خپل یو بیٹر پرفارمنس څوک د پرفارم کی د ویل کېږي پروفیشنل یو د نالج مطلب چې کم تعلیم دا یعنی چې کم تھیوریز دي سکلز ته سکلز کوم د مثال کې تور پر آی وی لاین پاس کون سکل دا کیتیټر پاس کون سکل دا همدغه شانتي ان جی ټیو پاس کون سکل دا انجیکشنز وین دا سکلز دي نو دا ټول په سکلز کې راځي سکلز کوم د ټول کلینیکل پریکټیس سره کوم د تړل شوی اچھا پروفیشنالیزم چې شه دا پروفیشنالیزم ریفر ټو پروفیشنل کریکٹر spirit or method پروفیشنالیزم دا یو طریقه ده or set of attribute یا څه کوم د صلاحیت مختلف قسمه یعنی د کی صلاحیات دي یا څه کوم د صفات دي a way of life that implies responsibility and commitment چې د تر باندې دا چې شي کوي دا څه کوم د یو ذمہ داری څه کوم د وچته کی او یا څه کوم د یو کمټمنټو کی یو اراده او کی څه مطلب زب څه کوم د پیشنټ ته د صحیح طریقې سره کیر پرووایډ کام دا پروفیشنالیزم دا professionalization چې دا professionalization is a process of becoming professional جوړیدلن دا simply professionalization دا that is of acquiring characteristic considered to be professional او د لپاره څه قسم ته specific characteristics پکار دي هغه په وجه باندې دا چې جوړیږي professional جوړیږي نو professional جوړیدن it is called professionalism اچھا د profession ولا criteria څه ده to provide a needed service to the society په سوسایټي کې څه قسم ته ضرورتمند ته ضرورت وي د چی شي ا پرووایډ کون دا د پروفیشن یو کرایټیریا ده دغه شانتي دویم پوینټ ده ټو ایڈوانس نالج ان دس فیلډ مطلب دا په خپل نالج باندې سټاپ کیږي نه دا په دې کې ان ګوینګ وی ریسرچ وکړي مخکې وګوري څه امپروومنټ څه مطلب دې کې کوم د ایڈوانسمنت راځي لګیا دي ټو پروټیکټ اټس ممبر اینڈ میک اټ پوسیبل ټو پریکټیس افیکټیولی په کم پروفیشن کې څه د پروفیشنل کار کوي دا به شي دا به کوم د خپل ممبرز ولا پروټیکشن کوي حفاظت به کوي او د دې ولا چې په دې پروفیشن کې دنه خپل پروفیشنالیټي چې کم پروفیشنالیزم د میتھډ د هغه به صحیح طریقې سره ادا کوي اچھا ووکیشن او پروفیشن په دې کې څه فرق د ووکیشن څه دی ووکیشن is generally job that require a particular set of skill acquired through experiences or through training but not necessarily dependent on college degree this would include plumbing electrician mechanic etc اچھا ووکیشن چې دا ووکیشن generally یو جاب د یو نوکری ده څه د لپاره تاسو سره کوم د یعنی دی ډیګری ولا ضرورت نشته پروفیشن د څه شی ده چې پاغه کې ته د کالج یا د یونیورسيټي ډیګري ضرورت ته سکل ضرورت ته نالج ضرورت ته ووکیشن یو د څه شی د څه پدې کې ته د نالج ضرورت نشته پدې کې ته د کالج ډیګري یونیورسيټي ډیګري کوم د ضرورت نشته بلکې بس تاسو سره یو سکل وي چې هغه ته مثال کې تور پر بل ابزرو کوي یا کوم د چانه ټریننګ خالص د کوي نو یا د طریقې سره چې کوم د تاسو د کوي جست ابزرو کرکې نو دې ته ویل کېږي ووکیشن لکه اوس مثال کې تور پر پلمبینګ کار دا یا کوم د الکتریشن وی
یا څه کوم د مستری وي دوی چې کوي خو ګوري ابزرو کوي او بس د کوي د دې لپاره خو ډیګري ضرورت نه وي. پروفیشن could be one of the above but generally references a doctor, lawyer, nurse, other skilled worker who was required to obtain college nursing degree. اوس پروفیشن چې دا لکه ډاکټر دا وکیل دا نرس دا یا هر هغه سکلډ ورکر چې هغه څه کړی دي هغه د کالج یا د یونیورسيټي ولا ټریننګ څخه کوم د حاصل کړي ډیګري خاصه دا پروفیشن ده. اچھا تو both vocation as well as profession indicate the career. اچھا دا چې کوي دا ته انډیکیټ کوي کیریئر ار اکوپیشن through which individual make livelihood. مطلب دا چې دی تر باندې دی خپل ژوندۍ تیری کچا هغه ووکیشن بندا ده که پروفیشنل بندا ده اسی شي کوي هغه کار په ذریعہ باندې خپل کار په ذریعہ باندې خپل ځان ته روزي پیدا کوي. vocation is a broader term than profession. vocation څه کوم دا یو broader term ده په دې کې ډیر زیات شیزونه راځي. Profession refer to the career that one optimize for getting extensive training and acquiring special skill to become eligible for a job in it. Profession څه کوم دا کنه دا بیا یو بل ډیفینیشن کړی دا څه پروفیشن دا څه کوم د چی شي ته ای دا کیریئر کې مطلب دا څه کوم دا تا یو ایکسټنسیو مطلب انتهایی زیات ټریننګ او انتهایی زیات سکل نالج چې هغه تا یو جاب دی لپاره الیجیبل کی قابل کې د ته ویل کېږي پروفیشن. پروفیشن ریکوایر ټریننګ اند کوالیفیکیشن د دې لپاره چې ضرورت وي ټریننګ بخلي کوالیفیکیشن بخلي سره اور جبکې ووکیشن از ان نیټ ابیلیټی دا یو پیدایشي قابلیت ته انډیویډوال ټورډ ا پارټیکولر اوکوپیشن څه مطلب اکثر وړ کې دا هیڅ بزت کوم د پلان کې شي جوړ عزت کوم دا جوړېږم ا جوړېږم نو دا کوم دا مستری جوړېږم یا کوم دا کار کوم ا کار کوم دا کوم دا یو ووکیشن دا شیز د مطلب د لپاره دا یو ان نیټ ابیلیټی د پیدایشي کوم دا قابلیت وی شوق وي. Acha vocation almost always carry the connotation of some kind of manual labor, plumber, carpenter, machine, mechanic, electrician. Acha دا کوم دا کنه دا پلمبر کارپنټر الیکټریشن میکانیک دا سو کوم ټول کوم دي کنه پاغه کې ووکیشن کې راځي او جاب کې د مخالف بای کنټراست د مخالف پروفیشن امپلای سم کایند اف وایټ کلر جاب دا کوم پاسه دي کنه دا ټول اغا دي بلیک کلر جاب دي مطلب او د لاندې چې کوم اغا دي profession دي دا ټول کوم د وایټ کلر جاب دي لکه historically the contrast was much stronger but today any kind of knowledge worker including the being a clerk is considered a profession. پہلا ټایم کې کوم دا یو ډیر غټ مطلب په خپل سره کې کوم د ډیر غټ بیس په بدی منی کې دوی چې مطلب هر یو دا کم چې وایټ کلر جاب دي پروفیشنز دي د کالج ډیګری ضرورت ته او جبکې مطلب دا یو غټ بحث په دې باندې وکړو خو لیکن نن سبا په ټایم کې بلکې یو کلرک چې کم دا هغه هم پروفیشنل غړي هغه دی وجنه هغه رسته کوم دا یو کالج یا د یونیورسيټي ول ډیګری ده. اچھا اکوپیشن اوس دا خو پروفیشن او ووکیشن تیر شو. اوس اکوپیشن چې دا اکوپیشن any activity or task in which one occupies oneself usually specifically the productive activity service trade or craft for which one is regularly paid. هر هغه ټاسک هر هغه کار چې هغه ته ریګولرلی سنه سب فایده در کوي پیډینګ کوي هغه کوم د هغه ته ویل کېږي اکوپیشن. په دې کې ووکیشن او پروفیشن دواړه راځي. a job the act process or state of processing a place مطلب هر هغه شی څنګه ته ریګولرلی پیډ کوي هغه اکوپیشن ده. اوس د پروفیشن څه خصوصیت دي ګریټ ریسپانسیبিলিټي. پروفیشن کې به څه شي ریسپانسیبل وي ذمہ دار وي اکاونټیبিলিټي مطلب جواب دی به کته نه څه غلطي وشو ته به هغه جواب دی. الاو اټونومي ان ډیسیژن میکینګ پروفیشن کې دا کریکټریسټکس هدا چې دا څه کوي دا تا خود مختار یې ته کوم نه دی چې انډر نه involve a skill based on specialized theoretical knowledge. پدې کې دا سکل تاسو سره موجودي چې هغه کوم د یو خاص د غرسته خاص نالج وي د غرسته خاص مطلب یو سپیشلایز تھیوریټیکل نالج وي تب جا کې هغه سکل پتا کې رغلي او پروفیشن کې تا پروفیشن کې څه کم د داسې سکل چې هغه د چي ټریننګ او د ایجوکیشن ضرورت وي هغه د باوجود څه کم د نامکمل وي. انټیګریټي از مینټینډ بای اډهرنس ټو کوډ اف کنډکټ مطلب دی پروفیشن سره هغه کسان چې کوم د ټچ پاتې کېدل شي څه کم کوډ اف کنډکټ د کار کونه ولا کمه طریقه د په پروفیشنل ادارې کې چې هغه منې ته چلےږي از اورګنایز دا څه کوم د یو ترتیب وار وی ګډوډ نه وي. ایتیکل کنسټرینټ مطلب ته چې کوم د ایتیکس په دایره کې دنه چې کوم د په دې کې کار کوي دا څه کوم د دام هم یو کریکټریسټکس ده. دنه علاوه سیلف ریګولیشن مطلب خپل ځان چې کوم د ریګولر ساتي. هونیسټي اینڈ انټیګریټي مطلب تا هغه سره چې کوم د ځان په وست کړي تړلې. هونیسټي مطلب څه ته مطلب ایماندار ای او دین علاوه کمپیټنسي تا کې چې کوم د کمپیټنټ ته چې کوم د کمپیټنټ او دین علاوه ایمیج ته خپل یو ایمیج جوړ کې ډیټ آی ام نرس ٹھیک شو. اٹ رینډر ان اسینشیل سوشل سروس اور دین علاوه په سوشلی سروس کې هر تسنس آل ته رول پرفارم کوي.
اچھا اوس نرسنګ ایز ا پروفیشن لکه مونږ وی چې دا کریکټریسټکس ولا نرس پروفیشن ولا کریکټریسټکس دي اوس د نرسنګ چې کم دا یو پروفیشن دا بالکل نو نرسنګ از ریکګنایزډ انکریزینګلی as a profession based on the following criteria اچھا نرسنګ یو پروفیشن منل کیږي ویلی منل کیږي ویل ډیفاینډ بودی اف سپیسیفیک اینڈ یونیک نالج زکه هغه د دې وجنه چې دی ول خپل یو سپیسیفیک او یونیک نالج کوم دا سټوډنټس ته ورکول کیږي strong سرویس اورینټیشن او د دې ول کم سرویس ته کم اورینټیشن د پدې کې دنه کم نالج د ایجوکیشن د هغه کوم د انتهایی مضبوط ده ریکګنایزډ اتھورټی بای پروفیشنل ګروپ نه دلته کې مراد پی ان سی ها کېدل شي کې ایم یو ها کېدل شي مطلب دا چې کوم ریکګنایزډ وي یو ریکګنایزډ اتھورټی وي هغه کوم د ته اتھورټی ورکړي کوډ اف ایتھکس مطلب د دې کار کوونه ول خپل یو انداز د طریقہ دا ایتھکس کې دنه چې کوم د پدې کې کار کیږي پروفیشنل ارګنایزیشن ډیټ سیټ سټانډرډ مطلب دا یو مثال دلته نه کیم یو د صدا ته چې کوي یو کریکول یا پی ان سی د څنګه ته کریکولم کې درکې چې د مطابق به تاسو کوم دا یو سټوډنټ پریپیر کړي اون گوینګ ریسرچ نرسنګ کوم دا یو سټاپ نه دا چې نرسنګ نه بعد انسان وي چې بس ما نالج سټاپ شو بلکې دا ان گوینګ ریسرچ ته پدې کې مختلف قسم ریسرچ کیږي چې ټایم ټو ټایم پاره کې چینجز راځي اټونومي د یو خود مختار ده د نه علاوه کریکټریسټکس اف پروفیشنل نرس اچھا اوس د نرس چې کمی پروفیشنل نرس پدې کې بس څه خصوصیات وي یو دا کیرینګ مطلب دا به کیر پرووایډ کوي هونست ایماندار وي فیتفل مطلب دا هم مطلب ایماندار وي د نه علاوه پیشنټ مطلب دا به کوم د صبر کوونکی وي ګډ لیسنر صحیح طریقې سره به د پیشنټ خبره اوري اکاونټیبل مطلب جوابدی وي کانفیډنٹ مطلب نور سره کوم د مقابله هب کول شي کانفیډنٹ وي د نه علاوه کمټمنټ څه مطلب او دا چې کله پلیج یا کوم د عہد وچتای چې زب خپل پیشنټ ته هونستلی چې کوم د کیر پرووایډ کم د نه علاوه ریفلیکټیو او نن ججمنټل نه مراد دا ده کنه چې مثال یو پیشنټ وګوري چې مطلب دا خو پښتون ده نو د په ذهن کې بدانه راځي چې بس پښتون چې کوم دا دو کې دا بد عادت ده یا پکې دا ښه عادت ده دا به نن ججمنټل وي څوک به جج کوي نه د نه علاوه سیف کیر پرووایډر چې کم کیر پرووایډ کوي هغه به شي سیف وي اچھا کیریئر رول څه ته په ساده الفاظو کې دا چې مطلب تا نه کمیونټي یا د تا فیملی تا نه کوم امید ساتي ستبو ایز ا نرس دا کوم دا یا تبو ایز ا ډاټ سن ایز ا فادر تبو کوم دا رول پلی کوي د ته ویل کېږي کیریئر رول ا رول از ا سیټ اف ایکسپیکټډ بیهیویر اسوسییټډ وذ ا پرسن سټیټس اور پوزیشن د سټیټس او د ستا پوزیشن مطابق د تا نه چې کوم رول ایکسپیکټیشن وي د ته ویل کېږي کیریئر رول انکلود بیهیویر رائټ ریسپانسیبিলিټیز پدې کې څه شي دي پدې کې کوم د رائټ رزي بیهیویر رزي ریسپانسیبিলিټی ذمہ داری د ستا بیهیویر طور طریقہ انداز د ټول شیزونه په کیریئر رول کې رزي نرسز فنکشن in a variety role of every day often role overlap which may lead to conflict in expectation and responsibilities اچھا نرسز ولا هم دغه شانتي یو نرس چې کمی اغه مختلف قسمه ایکسپیکټیشنز کوم دغه پیشنټ ساتي ډاکټران تنه ساتي یا مثال کے طور پر کم هاسپټل نور سټاف ته اغه تنه ساتي چې دا نرس به کوم د رول پلی کوي اوس نرسز باندې مختلف قسمه رولز دي چې هغه په وجه باندې ډیر زیات کله ذمہ داری په سر شي نو هغه کې بیا سره کنفلیکټ تنازع پیدا ویږي نو عمدغه شانتي د تاسو سګوري رولز اف پروفیشنل نرس د ټول رولز کوم د یو نرس پلی کوي نو ظاهر خبر د بنتي به هم بوج رزي لکه کیر ګیور کونسلر ټیچر کلاینټ ایڈوکیټ چینج ایجنټ کمیونیکیټر ټیم ممبر ریسورس پرسن لیډر ډیسیژن میکر ریسرچر د ټول رولز کوم د یو نرس پلی کوي اوس دو ټول ایکسپلینیشن کوم د 1 by 1 لاندې کیږي رول ایز ا کیر ګیور مطلب دا څه کیر پرووایډ کوي کیر ګیور از موست نرس کوم دا کنه دا as a caregiver role play کوي څنګه play کوي caregiver is the role most commonly associated with nursing by general public in the role of caregiver the nurse provide direct care when the client are unable to meet their own needs مطلب دا client ته کیر پرووایډ کوي چې کله کلاینټ هغه کیر ځان ته نشي ورکول نو هغه کیر ورته بیا نرس ورکوي دیز انکلود فزیکل نیډ په دې کې کوم د فزیکل نیډ راځي which can range from total care to helping a patient with illness prevention د پیشنټ ولا ټوټل کیر باندې دا فوکس کوي ټوټل کیر نه ونیسه illness prevention پورې کمپلیټلی ډیپندنٹ یا کوم د داسې پیشنټ چې هغه کمپلیټلی ډیپندنٹ وي په نرس باندې لکه مثال کې طور پر یو پیشنټ دغه فلج مریض ده هغه باندې فلج چې تر شوی هغه کوم د نه ټیکاله خوړل شي نه کپړې بدلول شي نه باتروم اټینډ کول شي دا ټوټلی ډیپندنٹ د په نرس باندې دا ټول نرس ورته کوم دغه کار کوي همدغه شانتي پارشیلی ډیپندنٹ یو د سی وی چې څو کارونه پیشنټ په خپل کول شي څه کوم دغه په نرس باندې ډیپندنٹ شي
سپورټیو ایجوکیټیو کیر ورکوي مطلب چې خپل ایجوکیشن بیس باندې دا څه کوم د یو سپورټیو کیر هغه پیشنټ ته پرووایډ کوي. Holistic care emphasize that the whole person is greater than the sum of their parts. دا څه کوم د صرف یو شیز باندې فوکس نه کوي بلکې دا as a whole holistic مطلب as a whole باندې دا څه کار کوي. لکه مثال یو مریض د هغه ته نیمونیا ده یا مثال کې تور پر دغه لاس مات شوی ده هغه لاس مات شوی ده فریکچر بون د هغه هسپټل کې اډمیټ ده نو هغه صرف دوره نه کوي چې بس د ته بیک سلیب کی یا څه کوم د بیک سلیب باندې کیر کوي یا د فریکچر هند ته څه کوم د کیر ور کوي بلکې دا نرس به څه کوم د پیشنټ سره څه کوي یو خې طریقې سره به خبره کوي دا به څه کوم د پیشنټ ګایډ کوي پیشنټ ولا به کونسلینګ کوي پیشنټ سره به خپل کمیونیکیشن صحیح ساتي دنه علاوه هغه ته به سپیریچوالین څه کوم د هیلینګ ور کوي ک پیشنټ دا وایي چې ما زه څه کوم د یو مثال مسلمانی پیشنټ نو هغه به سي چې را زه څه کوم د یو مولارا ولم د زی هسپټل تا کوارت ته هغه په ممن دمه چي نو ته به هغه منې کوي نه بلکې ته هغه څه کوم د سپیریچوال لیډر باندې یقین ساتي هغه څه کوم د ته به څه کوم د غسره چې شي کوي کولیبریشن وکړي نو هغه به څه کوم د الاو کوي نو دغه شانتي ته به مکمل از ا هول هر قسم زاویې نه به څه کوم د پیشنټ ته څه کوم دغه کیر پرووایډ کوي this mean that nurses also addresses psychologically with developmentally cultural spiritual هر یو نیډز به څه کوم د تخیل ساتي the role of caregiver include all the tasks and skill that we associate with nursing care but also include other elements that make up the whole person په هر یو شیز په هر یو انګل نه به څه کوم د پیشنټ ته کیر پرووایډ کوي. اچھا نرس کوم دا یو کونسلر رول هم پلی کوي کونسلر نه مراد دا ده لکه په ساده الفاظو کې وایم د پیشنټ کونسلینګ کوون پیشنټ ته دلاسا ور کوون پیشنټ ته مشوره ور کوون کونسلینګ از ا پروسس اف هیلپینګ ا کلاینټ ټو ریکګنایز اینڈ کوپ سټریسفul سایکولوژیکل سوشل پرابلم کونسلینګ ال ضرورت مخه کیږي چې کله پیشنټ باندې یو سټریسفul سایکولوژیکل کنډیشن راشي او داسې کنډیشن پر راشي چې هغه انتهایی سټریس کې لاړ شي when acting as a counselor چې کله یو نرس acting کوي د as a counselor د نرس اسیست کلاینټ نرس کوم د مریض ولا مدد کوي with problem identification and resolution د هغه پرابلم معلومي چې د مسله څه د ویل د سټریس کې لاړ ده بیا د حل څه شه ده دا معلومي نرس د کونسلر facilitate client action and does not tell client what to do but assist client to make their own decision هر یو شیز نرس په خپل ځانه باندې نه کوي دا نرس داسې طریقې سره د پیشنټ ولا کونسلینګ کوي چې دا پیشنټ ته دا احساس دلاو کی چې ته کوم د خپل کیر په دوران کې مونږ تاسو سره هیلپ کو ولیکن ته مو سره what to do assist client make their own decisions patient ته وایي چې ته په خپل باندې فیصله کوي چې تاسو کوونی دي counseling is done to help create in client counseling is done to help client increase their coping skill ته بو کونسلینګ داسې طریقې سره کوي چې د پیشنټ ولا کم کوپینګ سکلز دي چې یو چا باندې مثال یو سټریسفul سچويشن راغی هغه ته سرنګ ریسپانس ورکوي د ته ویل کېږي کوپینګ سکلز دغه کوپینګ سکلز به تاسو کوم دا بڑاوي. Clients are frequently consult in stress management. How to deal with chronic condition. تا منته یو غم راغې گریف مطلب غم راغې بریومنت مطلب د غم په وجه باندې تا کې دنه چې کم دا کم پروسس کیږي ته سونه خپای هغه ته بریومنت یای effective counseling is holistic دا کوم دا as a whole دا څه کم effective counseling وی counseling شولو خو effective صحیح طریقې سره هغه به as a whole ګوري لکه څنګه موږ پاس explain کو holistic in that it addresses the individual emotionally به ته هغه کونسلینګ کوي سایکولوژیکلی به کونسلینګ کوي سپیریچوالي به کونسلینګ کوي کګنیټیولی به ته کوم د هغه کونسلینګ کوي نو هر زوینه به ته هغه ولا کونسلینګ کوي ټیچر نرس کوم دا یو ټیچر غون ته رول هم پلی کوي ټیچینګ چې شه دا یو اکټیو پروسس د پدې کې چې یو کس چې کوي انفارمیشن شیر کوي نورو کسانو سره چې د پاره چې د هغه په بیهیویر کې چینج راولي مثال کې تور پر یو لنګ یو پیشنټ دغه ته نیمونیا ده او هغه پیشنټ اډمیټ ده نو دا چې شي پوجا باندې شوی پته ولګي د سیګریټ سموکینګ کوي دا په هغه پوجا باندې نو اوس نرس چې کوي دا په سیګریټ سموکینګ باندې چې کوي پیشنټ ته تعلیم ور کوي هغه پویي لګي دا ست داسې مکو دینه دا نقصان کیږي د اډکشن وشي بیا غینه بعد انسان نور سکی بیا غي سره کوم د لنګز خرابېږي د شانتي وته پورا پوي کی نو هغه چې د پاره پوي څه د کوم سموکینګ عادت د داتې نه وبسي د هغه کم دا سموکینګ بیهیویر د دای چینج کی د ته ویل کېږي ټیچر رول هم دغه شانتي learning چې شه دا learning is the process of assimilating information with the results and change هغه پیشنټ وسه کوي دغه ټول انفارمیشن ورپځي کی او په نتیجه کې وسو کې خپل بیهیویر به چینج کی د ته ویل کېږي learning. Teaching is an
انټرنسنګ پارت دا یو اندرونی حصہ ده د نرسنګ والا. د نرس ویو ایچ انټریکشن از ان اپورتونټی فار ایجوکیشن. نرس به څه خیال کوي چې هر یو انټریکشن پیشنټ سره دا د موقع ده چې زه هغه ته ایجوکیشن ویر کم، تعلیم ویر کم، پویا ویر کم، اویرنس ویر کم، آگاهی کم، خبرې کم. both client and nurse can learn something from every encounter with each other. دی په خپل سره کې یو بل نه لرنینګ کوي. ټیچینګ بای نرسز کین بی فارمل. چې کم نرسز ټیچینګ کوي پیشنټ ته هغه فارمل حق کېدلی شي، انفارمل حق کېدلی شي. انټینشنل مطلب ارادتن اول نه چې کوم د پلان کې بیا ورته کوم د ور کوي، ور انسیډنټل حق کېدلی شي مطلب اچانک حق کېدلی شي. رول ایز ا کلاینټ ایڈوکیټ. ایڈوکیټ نه مراد دا د وکیل، لکه ته د پیشنټ وکالت کوي. کلاینټ ایڈوکیټ از ا پرسن هو سپیک اپ فور or act on behalf of the client so to protect him. ته د پیشنټ وکالت کوي، ته پیشنټ د لپاره مخکې خبره کوي، مخکې مثال کې طور پر ډاکټر سره پیشنټ د لپاره خبره کوي. د ویل کېږي کلاینټ ایډوکیشن. ان this role the nurse may represent the client need and wishes to other health professional. په دې کې ته د پیشنټ کم خواهش ته یا د پیشنټ مطلب کم ټیکیدنه ده، کم هیلث ریکارډز دی هغه ته څه کوي، مخکې هیلث ادر څه کوم هیلث پروفیشنل دی هغه ته د مخکې کوي. ایڈوکیسی ستی empower مطلب ایجوکیشن پرووائڈ کون ټو کلاینټ to be partner in therapeutic process rather than passive recipient of care. ته هغه څه کوي، هغه د احساس دلوي چې ته هم مو سره په دې کیر کې پرووایډ یې، ته باندې مو ولا مدد کوي، ته به مو ته هر قسم ته انفارمیشن راکوي، څه ته پوس درنه مو کو دا به ته مو ته یای تب جا کې مو دې تا ولا کیر کولای شو. نو هغه په خپل کیر کونه کې هغه ځان سره شاملون. The relationship that encourage client empowerment is one of the mutual participation by the client and nurse. Client and families are actively involved in establishing goal. دا غي کم فیملی دا هغه نه علاوه هغه سره کم مطلب اټینډډ رغلې وي، هغه به ته کنوینس کی چې هغه تاسو سره په کیر کې انوالو شي. Frequently, client and family do not communicate their concern to physician but fail to do so the nurse with whom a bond has been established. په دې کلاینټ دای چې نن سبا یا زیات تر چې کم کلاینټ یا غي فیملیز یې اټینډنټ هغه ډاکټر سره دومره کمیونیکیشن نه کوي څومره هغه نرس سره کمیونیکیشن کوي. نرس سره د هغه بوند مضبوط وي بنسبت ډاکټر نه. نرس function as client advocate by listening and communicating the expressed concern to other healthcare provider and including those concern into the care planning. مطلب دا چې نرس څه کوي، هغه انفارمیشن څخه کم بوند د پیشنټ سره مضبوط ته هغه نرس پیشنټ کوم د خپل یونیک انفارمیشن نرس ته ویل کی. نرس بیا مخ کې چې کوم ضروری غني چې مطلب دا ډاکټر سره ډیسکس کول پکار دي دی بره کی، ته اوس مخ کې د لپاره سو کی. نو دا کوم د څه ده ایڈوکیټ یعنی وکالت کوي پیشنټ د لپاره. رول ایز ا چینج ایجنټ مطلب یو داسې کنډیشن جوړ شي یا پیشنټ دا ته پويږي چې هغه باندې مخ کې اوس دغه کمپلیکیشن روان ده، د ډیزیز کې د دا کمپلیکیشن کېدل شي، ته غنه کمپلیکیشن کېدنه نه پهله داسې چینجینګ وکړي چې هغه ولا کمپلیکیشن نه بچ شي، ته ویل کېږي چینج ایجنټ. نرس هو فنکشن ان د رول اف چینج ایجنټ ریکګنایز دیٹ چینج از ا کمپلیکس پروسس. بالکل څه د چینجینګ کوم دا کنه دا یو کمپلیکس پروسس ده، دومره آسان شیز نه ده. د نرس چینج ایجنټ The nurse change agent is proactive. Proactive نه مراد take the initiative to make things happen. مطلب یو کار کېدنې نه پهله ته هغه کار وکړه چې دغه کم کمپلیکیشن د خطرات د ختم شي rather than reactive. reactive نه مراد دا چې یو کار وشي هغه نه بعد په ریاکشن کوي. دا ته به proactive وي. Change should not be done in a random manner. مطلب دا یو به ترتیبي سر نه دا کول پکار. It should be planned. تاسو کوم دا اولنه پلان کیږي کیرفولي احتیاط سره او بیا امپلیمنٹ کیږي ان ډیلیبریټیو ټو فیسیلیټیټ د کلاینټ پروسس. د لپاره چې د کم کلاینټ پروګرس ته دا چې کوم دا فیسیلیټیټ کی د دې سره هیلپ وکي. رول ایز ا ټیم ممبر. اچھا اوس د نرس کوم دا یو ټیم ممبر رول هپ پلی کوي. وایټل رول اف د نرس از دیٹ اف ټیم ممبر. د نرس ډزنټ فنکشن ان آیسولیشن. نرس کوم دا نشي کول څه مطلب هغه وي ز بس بل ځان منته هر څه کوم نشي کولای نرس بٹ رادر ورک وذ ادر ممبر اف د هیلث کیر ټیم. دا بس کوم د نور هیلث کیر کم سټاف ته هغه سره ډاکټر دا چاهه هغه بل نرس دا چاهه هغه ټیکنیشن دا دوسرا بخپله کې مل جول کر کوم دا ټیم ایز ا ټیم بس کوم دا کار کوي. کولیبریشن ریکوایر د نرس ټو یوز افیکټیو انټرپرسنل سکلز. د لپاره چې په کار دا کولیبریشن مطلب ټیم ورک کې چې په کار دا انټرپرسنل سکلز چې دو منس کو سره تعلقات بسرنګ ساتي څه سکلز دی and promote continuity of care. د لپاره چې د پیشنټ کم کیر دا هغه کنټینیو جاری وساتي. They use their professional and communication skills applicable to promoting healthy relationship with client and colleague.
هغه به څه کوي، نرس به څه کوم د یو پروفیشنل او کمیونیکیشن سکلز به یوز کوي د لپاره څه هیلتي ریلیشنشپ وي د مونږ په منځ کې د ډاکټر نرسز په منځ کې، تب جا کې چې پیشنټ ته به داسې شي کوي یو صحیح طریقې سره به کیر پرووایډ کوي. رول ایز ا ریسورس پرسن، ریسورس پرسن دیته یای چې مثال کے طور پر هغه یو ایز ا ریسورس یوز کیږي چرته کې دا هغه کیسه کم قسم د ریسورس ضرورت شي اپ پرووایډ کول شي. نرس دا رول هم پلی کوي. نرس فنکشن ایز ا ریسورس پرسن by providing skilled intervention and profession, identifying resources and making referral as needed also fall under the species of this role. Nurse must consider the client's strength and access to resources. مطلب دا چې پیشنټ ته د کم ریسورس ضرورت وي او ورته پرووایډ کوي. که مثال پیشنټ ته په موجوده ځای کې کیر نشي پرووایډ کېدلی، نو نرس ته پکار دي چې هغه چې شو کی د پیشنټ ولا کنډیشن وګوري، دغه ولا فزیکل کنډیشن وګوري، انټلیکچوال وګوري، اکونومیک وګوري، مطلب عام معاشي څرنګه د هغه څخه کوم د سره دومره فاینانشلی سترونګ دا او کنه دغه پیسې پې کول شي کنه زده سي زیته کریفر کم هغه ته کې پیسې ډیر لګي هغه د سره شتا کنه شته، سوشلی څرنګه د انوایرنمنټلی هر یو انګل زاویه نه به ته وګوري، تب جا کې کوم د هغه پیشنټ ته تاسو شي کوي بیا به ریسورسز مخه کوي، هغه ته به الټرنیټ خي چې تاسو کوم د دلته کې دا کیر پرووایډ کیدل شي. نو تب کوم دا ایز ا رول ایجنټ کوم دا اني ریسورس پرسن کوم دا غیت ته کیر پرووایډ کول شي. دغه شانتي رول ایز ا لیډر، نرس کوم دا د یو لیډر غونتی کار کوي. لیډر انفلوئنسز ادر، لیډر چې شي کوي بل کوم دا متاثر کوي ټو ورک ټوګیدر چې په ځای باندې کار کوي، څه د لپاره په ځای باندې کار کوي ټو اکمپلش سپیسیفیک ګول، چې یو سپیسیفیک ګول یو خاص مقصد څخه حاصل کوي. د لیډر رول کین بی امپلویډ at different level. د لیډر چې کوم رول لکنه دا په مختلف قسمه ځونو کې اپلای کیږي. دا یو مریض ته اپلای کیږي، فیملی ته اپلای کیږي، دین علاوه ګروپ اف کلاینټ کمیونټي ته پرووایډ کیدل شي، کولیګ ته پرووایډ کیدل شي، کمیونټي ته پرووایډ کیدل شي. لیډر په هر ځای کې خپل رول پلی کولای شي. افیکټیو لیډرشپ از لرنډ. اف کوم افیکټیو وي، اثر انداز وي، پر اثر وي لیډرشپ، هغه چې شي وي هغه انسان زده کوي، نرس بس زده کوي چې ریکوایرینګ هغه د پر ضرورت ته understanding of needs and goal that motivate people. دک نیډز یا ګول چې هغه خلک موټیویټ کی په کار کوونې باندې مجبور کی. د نالج ټو اپلای ټو لیډرشپ سکلز، یا اک ټایپ ته نالج هغه اپلای کی چې دغه په وجه باندې پاغي کی لیډرشپ سکلز راشي اینڈ انټرپرسنل سکلز، او چې دوه منځ سره په منځ کې به سرنګ خبره تر کوي، سرنګ به کمیونیکیشن کوي، هغه سکلز راشي، تب جا کې کوم د غنس کول شي بیا نور کوم د انفلوئنس کول شي. نو دا ایز ا ریډر کار کول شي. رول ایز ا ریسرچر، نرس کوم دا یو ریسرچر غونې هب فنکشن پرفارم کوي. نرس ریسرچر ار ساينټیست، دا غا ساينټیست دي هو سټډي ویریس اسپیکټ اف هیلث انلس هیلث کیر، مطلب دا هیلث انلس هیلث کیر باندې کوم دا کار کوي. بای ډیزاینینګ اینڈ امپلیمنټینګ ساينټیفیک سټډي دو لوک فور ویز، دی لوک فور ویز to improve healthcare services and healthcare outcome. دی همیشه دی شیز باندې فوکس کوي چې هیلث کیر کې کوم دا مطلب پرووایډ کوونه دوران کې دا سه کم چینجز راولو چې هغه په وجه باندې پیشنټ ته نور ها کیر پرووایډ شي. رول ایز ا کمیونیکیټر، کمیونیکیشن سکل انتهایی ضروری دی یو نرس لپاره. As a communicator, the nurse understand that effective communication technique can help improve the healthcare environment. مطلب دا کمیونیکیشن انتهایی ضروری دی. لکه کمیونیکیشن سکل دا چې ته پیشنټ سره به خبره سرنګي کوي، ته به پیشنټ ته دغه پرابلم سرنګي کوي، ته به پیشنټ ولا کونسلینګ سرنګي کوي، ته به پیشنټ ته سرنګي دلاسا ور کوي، ته به پیشنټ سرنګي پوي، هغه ته به سرنګي اویرنس ور کوي. دا ټول د کمیونیکیشن په سکل ترو باندې کیږي. نو نرس کوم دا یو کمیونیکیټر رول پلی کوي. بیریئر ټو افیکټیو کمیونیکیشن کین انهبټ د هیلینګ پروسس. کچېری چاته افیکټیو کمیونیکیشن نویز دا، if you are a nurse and you do not know about the communication skills، نو تاسو کوم دا یو غټ بیریئر مطلب یو رکاوټ پردا جوړیدل شي هیلینګ پروسس لپاره. The nurse has to communicate effectively with the patient and family member as well as other member of the healthcare team. نو بیا دا نرس شي دا چې has to communicate effectively، دا به چې کوي effectively به communication کوي پیشنټ سره، دغه اټینډنټ سره، دغه فیملی سره، همدغه شانته د هیلث کیر ټیم څورن ممبران دي هغه سره به دا کوم دا as a good communicator هغه سره کمیونیکیشن کوي. In addition, the nurse is responsible for written communication or patient charting, which is a key component to continuity of care. دغه شانته نرس کوم دا responsible د written communication لپاره. written communication نه مراد دا لکه patient charting
لکه مونږ کم انجکشن لګو نو څوک پیشنټ ولا چاټینګ کې ولیکو چې دته دا انجکشن په د ټیم ولګی ده پیشنټ ته څه تکلیف وي هغه مونږ پیش چاټ کې ولیکو چې پیشنټ ته اوس دا تکلیف ته غنه بعد به دا انجکشن ولګی نو دا ټول چاټینګ کېږي ډاکومېنټیشن دته یای ډاکومېنټیشن څه کېږي نو مخکې ته خپل علاج کوم د جری ساتي کده چې دلته مریض ته علاج وکي خو لیکن ته ډاکومېنټیشن ونه کې نو ډاکومېنټیشن نه کوي په وجه باندې ډاکومېنټیشن کله سو ګوري د کې خدای انجکشن نه دلګي ته دا ولګوي نو هغه کیر به دوباره ریورس کیږي نو ډاکومېنټیشن څه کوم دا یو انتهایی ضروری اهم حصہ ده د نرس والا اچھا رول ایز ا ډیسیژن میکر اوس نرس کوم دا ډیسیژن میکر رول پلی کوي ایز ا ډیسیژن میکر اٹ از یوز ټو کریټیکل تھینکینګ سکلز ټو میک ډیسیژن سیټ ګول پروموټ آوټکم فار ا پیشنټ نرس کوم دا یو کریټیکل تھینکر ده مطلب دا یو کریټیکل تھینکینګ کوي چې دغه په وجه باندې بیا د مخ کې ډیسیژن جوړي خپل مقاصد جوړي اوس دغه پیشنټ د لپاره اکورډینګ ټو هیز کنډیشن څه ګولز پکار دي څه دا شي پکار ده چې د پیشنټ کنډیشن بهتر شي دیز کریټیکل تھینکینګ سکل انکلود اسیسینګ د پیشنټ په د کریټیکل تھینکینګ کې چې راځي پیشنټ اسسمنټ وکا پیشنټ د څه شي ضرورت ده څه مسله ده پرابلم آئیډینټیفای کاغه د لپاره پلان جوړ کا امپلیمنټینګ انټرونشن هغه کم ګول تا جوړ کو پلانینګ تا جوړ کو امپلیمنٹ مطلب اپلای کون هغه انټرونشن ته اپلای کا او بیا ته ایوالویټ کا آوټکم مطلب بیا ته وګوره ایوالویټ مطلب وګوره تاسو اخس کړلو تاسو کوم د هغه څه آوټکم دی نتیجه راووتلو تا کوم پلانینګ کړو A nurse use clinical judgment. Nurse شي کوي clinical judgment high use کوي. His or her ability to discern what is best for the patient to determine the best course of the action for the patient. نرس شي کوي clinical judgment کوي څه د پاره چې وګوري پیشنټ ته د کم شي ضرورت ده چې هغه په وجه باندې پیشنټ جلد ریکور شي. دنه علاوه دا ریفرنسز دي